زمونږ ته د قذافي دغه نږدې و سنټر نږدې و، نو دې ته چې به لاړم نو اول کې خو دوی ډېر کوآپرېشن کاوه، خو د هغې نه وروسته دوی هم بلکل هغه سترګې واړولې او دوی بلکل لکه زموږ دې خلکو ته دا خبره کوي چې یاره تاسو دلې دا خلک سهار وختي لاړ شي په قطارونو کې ودرېږي او مازدیګر بیا بېرته واپس چې کوم ځای راشي تاسو مونده دا خلک او ډېر زیات ذلیله عثمان بھائی صاحب شکریہ ادا کوم نن ډېره اهمه مسله باندې زه ستاسو سره خبرې کول غواړم او هغه دا ده چې دلته کې زموږ په تحصیل مونده کې د نادره دا ډېره لویه مسله ده او الحمدلله زموږ د مشرانو په کوششونو باندې په سینټ کې مشتاق احمد خان صاحب د هغې دپاره بھرپور اواز سوټ کړی او دغه شان نورو ملګرو په مشرانو خبره کړې خو هغه نادره دفتر خو عملا منظور شوی دی خو د نن ورځې پورې تقریبا د 4 میاشتې کېږي چې په هغې کې بلډینګ هم جوړ شوی دی د هغې چې کوم دی نو اسټاف هم چې کوم دی نو هغه شوی دی د هغې سره چې کوم دی د هغه اکوپمنټس چې کوم دي نو هغه هم تقریبا دلته کې راوړل شوي دي خو بهرحال زه نه پوهېږم چې د اوسه پورې دا ولې نه سټارټ کېږي زموږ د خلک خو ذلیل او خوار شو او چې ثمرباغ ته لاړ شي نو هلته کې تقریبا 120 کسان کېږي او زموږ د خلک سهار وختي لاړ شي په قطارونو کې ودرېږي او مازدیګر بیا بېرته واپس چې کوم ځای راشي تاسو مونده دا خلک او ډېر زیات ذلیله شو دغه شان که فرض که دا زموږ دا خلک دا زموږ ته د قذافي دغه نږدې و سنټر نږدې و، نو دې ته چې به لاړم نو اول کې خو دوی ډېر کوآپرېشن کاوه، خو د هغې نه وروسته دوی هم بلکل هغه سترګې واړولې او دوی بلکل لکه زموږ دې خلکو ته دا خبره کوي چې یاره تاسو ذلې خلک یې نو زه یم چې یاره دا هم ډېر لوی د افسوس خبره ده په دې دپاره اوسه پورې هېچ چا څه اکشن وانهغسته چې زه ولې د زما کار خو فرض دی کې جوړېږي که زه د ذلې یم او که داسې مونږ حدبندیانې کوو نو بیا د بایدول سړي به بیا دا خو بیا پوره یو مشکل جوړېږي لهذا موږ خو یو ورونه یو په کار ده چې زموږ دا خلک لاړ شي دوی ورله ښه عزت ورکړي احترام ورله ورکړي ځکه چې هلته کې برش په نسبت د ثمرباغ کم دی نو دا ده چې هلته کې به چې کوم دی نو په صحیح طریقه باندې زموږ د خلکو دا کار کېږي خو د دې ټولو خبرو حل دا دی چې یاره زموږ د خپل کوم دفتر دی چې دا زموږ روان شي دا زر تر زره فرض که دی زر تر زره دي نه سټارټ د هغې دپاره بیا لازمه خبره ده چې موږ بیا د مسبله بیا لار نه موږ به هغه ټولې قانوني لارې لټوو د هغې سره سره چې نه کېږي نو بیا به د هغې دپاره موږ احتجاجي تحریک هم چلوو ځکه چې یو څیز شوی دی نو بیا ولې نه سټارټېږي په هغې کې بیا څه مسله ده خو اصل کې زموږ د دې افسرانو خو دا یو خوی دی چې دوی خبرې ته هغه توجه نه ورکوي د خلکو مشکلاتو ته هغه نظر نه کوي د دې وجې نه زما درخواست دا دی دا مې اپیل دی چې یاره د ټول زر تر زره دا زموږ دا دفتر دې سټارټ کړی شي د نادره زموږ د خلکو دا مشکل ختم شي او زموږ د زنانه او زموږ د خویندې میندې په اسانه باندې هغې ته د سهولت میلاو شي او هغې چې کوم دی دا خپل کارونه جوړ کړي موږ د ډېر زیات مشکلات موږ چې کله د نادره د ګاډي خبره هم وکړو په هغې کې بیا موږ ته 100 مشکلات راوړي او بیا په هغې کې را سره کیسې کوي دا کېږي او دا داسې دی او دا هغسې دی نو زه یم چې یاره د فورا دا یو کار دی دا ډېر اهم خبره ده ډېر اهمه ایشو ده په کار دي زر تر زره دې دفتر د افتتاح دا د ورځو په حساب باندې وشي که ونه شي نو دې لپاره به بیا موږ ټولې پارټۍ هم راټولو او د هغې سره به موږ د دې لپاره یو رایمن کوو دا کار زر تر زره چې کوم دی نو خپل سرته ورسي شکریه ادا کوم